د ټولو نه اوله ګناه دا چا کړې ده او د ټولو نه اوله ګناه دا کومه شوې ده؟ ګورئ، د ټولو نه اوله ګناه دا شیطان کړې ده. او څنګه یې کړې ده؟ کله چې الله رب العزت شیطان پیدا کړ، نو شیطان د الله رب العزت ډیر زیات عبادت وکړ. چې کله یې ډیر عبادت وکړ، نو الله رب العزت وفرمایل چې ته کله ډیر عبادت وکړې، نو زه به تعالی د عبادت په مقابله کې یو انعام درکم. هغه ډیر عبادت وکړ تر دې پورې چې د هغه د عبادت نه ځمکې اسمانونه ډک شو. بیا الله رب العزت وفرمایل یا الله ما ډیر عبادت وکړ، یا الله اوس ماله انعام راکا، تا ما ته ویل زه به تعالی انعام درکم، تحفه بل درکم. الله رب العزت وفرمایل ټیک ته. وته وفرمایل لاړ شه جنت کې د پلانې محل دا کولاو کا. چې کله شیطان لاړې محل چابي لري کله تعالی کولاو کله، نو مخامخ لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العزت وفرمایل دقه مثال تحفه درکړه. شیطان پسله کې د هغه وخت نه لوی غونډې کې راغله چې ما دومره ډېر عبادت وکړه او الله رب العزت صرف ماله بسم الله راکړه، نو پسله کې تکبر راغلی، پسله کې کدورت پیدا شه. هغه وخت نه د شیطان دارنګې د بربادۍ هغه چال شروع شه. بیا آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، بیا جنتونو نه راوشاړه. نو هغه رئیس شیطان ته ابلیس، عزازیل، دارنګې جهنمی ویلی کېږي. ولې؟ نو د ټولو نه اوله ګناه د شیطان وکړه، ځکه د الله رب العزت تحفه قبول نه کړه، په زړه کې دغرنګې سپکوالی راغلی. نو بسم الله دومره عظیم شی دی، دومره یو عظیم آیات دی. ګورئ بسم الله کې 19 حروف دي، با ده، سین دی، میم دی، دا ټول چې حساب کې دی کې 19 حروف دي. او په جهنم باندې 19 فرشتې دا مقرر دي، د عذاب فرشتې په جهنم باندې 19 مقرر دي. نو چې کله سړی بسم الله کوي، نو الله رب العزت له د یو حرف بدله کې، د یو حرف په مقابله کې الله رب العزت دا کس د جهنم نه خلاصي، دغه فرشتې د عذاب نه خلاص کوي. دې د وجې نه بسم الله په هر کار کې ویل، په هر ځای کې بسم الله ویل دا انتهایی عظیم ثواب دی. په حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو عظیم الشان کاری او ته بسم الله نه شروع نه کې، نو دا کار به لنډې بوچي. دې د وجې نه بسم الله نه شروع کول دا لازمي دي. بسم الله په هر کار کې ویل دا کار سر ته رسي، الله رب العزت پکې برکت نازل کوي. او ګورئ تمام قرآن مجید دا چې راجمع کې، نو دا د سورة فاتحه تمام قرآن مجید خلاصه ده. ځکه په سورة فاتحه کې 3 خبرې ذکر کېږي. یو د الله رب العزت د توحید خبره ده، یو د رسالت خبره ده، او درېمه د بعث بعد الموت خبره ده. قرآن مجید کې دا 3 مضامین ذکر کېږي او دا په سورة فاتحه کې ذکر شوي دي. نو د تمام قرآن مجید خلاصه دا سورة فاتحه ده، او د سورة الفاتحه خلاصه ده بسم الله ده. نو سورة الفاتحه دا د تمام قرآن مجید خلاصه ده، او دغه رنګ بسم الله دا د سورة فاتحه خلاصه ده. ځکه بسم الله د دینه توحید ثابتېږي، د الرحمن نه د دینه رسالت ثابتېږي، او د الرحیم نه د دینه باس بعد الموت ثابتېږي. نو ګوره بسم الله دا تمام قرآن مجید خلاصه ده. نو سړی بسم الله وایي، نو الله رب العزت ډېر څه ورکوي. نو بسم الله په هر کار کې ویل، دا چې کله سړی یو کار شروع کوي نو بسم الله دی وایي، چې کله سړی په لار باندې ځي بسم الله دی وایي، الله رب العزت په له ډېر اشیا ورکوي. چې کله یو سړی رزق باندې رزق یې نه کولاویږي، دغه رنګې کاروبار یې نه چلیږي، نو دا بسم الله ولیکي، دغه رنګې بسم الله دی ولیکي، او دا بار بار وایي. هر شی چې شروع کوي نو بسم الله دی وایي، دا کاروبار هم بیا چلیږي. دغه رنګې د زندګۍ چې یو کار کې کپړې بدلی، نو دیر پر خپل دعا ده، لیکن بسم الله دی وایي، بسم الله الله رب العزت پر دا کپړې برکتېږي.
رزق شروع کوي بسم الله دی وای الله رب العزت پوره رزق برکتی کی. ځکه بسم الله ویل دا یو انتهایی عظیم کار دی. حدیث مبارک راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو عظیم الشان کار ته شروع کړي بسم الله هغې نه مخکې ووایه، ځکه ستا دا کار به برکتي که لوی شان کاري دا کار به د لنډۍ بوچې نه پاتې کېږي، دا کار به د کنډر نه پاتې کېږي، دا کار به د روغې وي، عظیم الشان کار به وي. خو چې بسم الله دې ونه ویله برکت دې درې کېږي. نو بسم الله ویل دا په هر کار کې لازمي. تاسو وایم بسم الله په دې کې 19 حروف دي او په جهنم باندې 19 فرشتې مقرر دي. نو چې ته بسم الله ووایې نو الله رب العزت په د یو حرف په مقابله کې الله رب العزت په تعالی د جهنم د فرشتو نه خلاصې درکړي. دې د وجې نه در تمام قرآن مجید خلاصه ده. نو ځکه دومره عظیم یو معمولی عمل دی، لیکن خپل عادت یې جوړ کړي چې په کم کار کې ته لګې هغه کې بسم الله کوه، چې سر را پاسې بیا په لار روانې یو کار شروع کې بسم الله ټیم پې نه لګي او الله رب العزت په ډېر زیات خوشحالېږي.